السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نوخار کې 13 ورځ چې کم د کروڑونو روپو ډکیتی شوی وانه صرف لس غنټې پس د مصری باندې پولیس د نوخار پولیس هغه ډکیتی هغه بې نقابه کا او داغي ملزمان چې کم دي د ټوله ډرامه کولو والا ملزمان هغه گرفتار کړل او 13 ورځ د ثوابای سره تعلق لرونکې عصمت الله ولد عبدالحکیم دا پولیس د مصری باندې پولیس تراغو الته رپورټ درج کو چې زه د تیلو کوکینګ آیل د دې کاروبار کوم او شراکت دارای کوم او ما د پیښور نه پیسې وړي اسلام آباد ته ځکه چې د مصری باندې حدود تر داخل شوم نو ما پسې شاته الټس موټر کې کسان وغي ودرولم او زمونږ ګاډي ودرولو بیا ما نه چې کومې پیسې دي 1 کروڑ 42 لک روپۍ پاکستاني روپۍ جوړېدې غیر ملکي کرنسۍ و دا ویشتې او لاړل پولیس ته دا راپورټ درج کېدو نه پس فوري طور هغه ایف آی آر درج کو هغه تفتیش شروع کو د تفتیش کې پولیس ته پته ولګېده چې د سره بل ملګری مو په دې موټر کې ناست نو د بل ملګري امیر محمد چې د سره هم موجودو داغه نه چې تاسو کو چې ته موټر کې وی دا سرسری انټروګیشن وکړو پولیس ته پته ولګېده چې دا اف آی آر کې دی وایي چې زه یوازې او دلته دی 2 کسان نو د مدعی خبرونه او داغه د مرګري چې کوم بیانونه وغه کې تضاد کتو سره دی د دې نشورو کا او ډیر کم وخت کې د پیسې چې کمی وي دای برآمد کی د غي د اجرې نه د غي د کور نه $50,000 جوړیږي دای برآمد کړ او ملزمان ونیول دوه ملزمان پولیس نیولې دي د تفتیش دوران کې چې کوم ریپورت کولندو عصمت الله هغه پولیس ته وی تیاره مونږه شریک کاروبار کوو دا دوست غوث الدین نومې دی د وای مال پیسې راکې غوث الدین ولد محمد الدین د افغانستان دی او د مازوی کې کوټ راغو چې دا به نه ټولې ووم او دا یو طریقه به جوړه کړم دې ټایم کې خواسیم افغانیان تانې تم نه ځي نو پیسې به ترې ترلاسه کړم نو پولیس ډېره زبردسته کاروایي کړې ده بیا پولیس چې پیسې برآمد کړي د دې پریس بریفینګ دا هم میډیا ملګرو ته رسېدلی دی او ډي اس پي اختر نصیر خان د دې روحي روان دی زه مونږ چې ګورو نو په نوخار کې زه همیشه وایم چې 13 دا ډي پی او صاحب چې راغلی دی دلته چې ریجنل افسر دی زمونږ آر پی او رب نواز خان نو د دې چې کوم ټیم ورک دی هغه هم زبردست دی او دې سره چې کوم دلته څومره وارداتونه کیږي نو ډېر کم وخت کې بلکې زاړه د دې د وختو کیسونه نه دي هغه هم بې نقابه کړي دي ډېره لوی یو د کروڑونو روپو ډکیتي وه او بیا دې کې غټه خبره دا وه چې د افغاني او د پاکستاني مثلا پکې راغی ډي اس پي اختر نصیر خان خپل بیان کې دا ویلي دي چې موږ ته افغاني او پاکستاني مجرم که هغه هر څوک نو هغه دپاره قانون دی او موږ به د هغه خلاف سخته کاروایي کوو زه دا وایم چې موږ تیر دغه کې دلته کتلي چې داسې کم از کم چې غلاګانې کېږي دا غټې غټې ډکیتیانې نو یو خو اف آی آر نه کېږي بیا اف آی آر چې کېږي نو څو ورځو کې د هغې روزنامچو کې پرتې وي نو اف آی آر کېدل د دې مطلب دا دا چې اف آی آر وشي نو د افسرانو دا ټول چې کوم جرم دی په غاړه وایشتو د هغې سر ته رسول په غاړه وایشتل نو ډېره زبردسته کاروایي شوې ده او زه ویمه دا زمونږ د نوخار پولیس دپاره د هغوی مورال اوچتولو کې د پولیس چې کومه کارکردګي د هغه اوچتولو کې د افسرانو لاج ساتلو کې دې کې اهم کردار ادا کوي دا ډکیتي چې کله وشوه نو فوري طور باندې که موږ ووایو چې اف آی آر کېدل بیا هغې تاسو سره موږ خبرونه هم شیر کړي دي چې دغسې ډکیتي شوې د اخبارونو کې راغلي دي او د هغې 10 ګنټې پس هغه د هغې تل ته رسېدل دا هم دماغ غواړي خو زه بیا وایم چې اختر نصیر خانه دلته کې کله چې موږ ته دا خبر راغو نو ما ملګرو ته هم ویمې چې ډېر کمکل او ډېر بدقسمته ملزمانو چې راتلل نو کوړي ته ځان راوغورځولو ځکه چې اختر نصیر خان باید د  کوی تل نه مصرو باسي دا چې کوم ټیکنالوژي باندې مهارت دی او آی ټي
مونږ ایکسپرټ ورته وایو او زمونږ مخې ته ټول ژوند تیر شوی دی. نو دې حوالې سره وایو چې هغه دې کې لیت لال نه کار نه علي، یو خو چې کم شیز وشي نو هغه کولو هغه مخې ته راوړي او بیا په هغې باندې کار هم کوي. نو کم ټیم ورک چې په مردان ریجن کې خاص کر نوخار کې کم جوړ دی دې ټایم کې، نو هغه د خلکو د مفادو کې دی او د خلکو د فایدې دپاره دی. او زه ګڼم دا د پولیس ډېره غټه کامیابي ده. دومره زر چې کم دا کیسونه سال کېږي او دا کیسونه سر ته رسي، فیارې وشي او د غټې غټې ډکیتۍ دلته کې غټ غټ غلاګانې ډکیتیانې وشوي او هغه ډېر زر خپل انجام ته رسي. نو دا مونږ کتلي دا به په میاشتو میاشتو پراته او دا چې به کله بیا سر ته ورسېدو نو ملزمانو به پته نه لګېده او بیا چې ملزمانو پته ولګېده هغه مالي مسلوقه به نه وه. نو به هر حال یو ډېر غټ خبر ما وی چې خپل ویور سره